نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. سورة المائدة بقم پارا سورة نمبر آیت دی آیاتونو د مکه آیاتونو سره په مناسبت دار چې په مکه آیاتونو کې د يهوديانو طبقاتونو ذکر شو. اوس په دې آیاتونو کې د عیسایانو طبقاتونو ذکر کیږي. اهل کتاب کې بعض اهل کتاب چې د عیسی علیه السلام امتیان دی ویل عیسی علیہ السلام ته چې موږ استام مرګیتیا او استام مدد کوو او دی ویل چې موږ د الله پاک د دین امداد وکړو، لیکن دی هغه خپل وعده ما تکړه الله پاک د دې خپل مرض کې دشمنی او اختلافات پیدا کړ. د دې وجنا درا اهل کتاب عیسایان په خپل کور کې درې ډلې شو. بعض هغه شو چې عیسی علیه السلام ته الله زوی وي، بعض هغه شو چې عیسی علیه السلام ته خپل خدای او بعض هغه شو چې عیسی علیه السلام په پدرو خدایان یو خدای او بل خدایان کړی دي، یو پکې عیسی علیه السلام. دا وجه سوا چې الله سره کوم وعده کړو هغه وعده دی مات دی ویل موږ د الله د دین امداد کوو، هغه وعده مات عیسی علیه السلام د دین امداد ونکړو. دې ته ویل شو چې الله پاک د پیغمبر او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګتیا وکړي. کله چې نبی علیہ السلام اخر زمانه پیغمبر راځي تاسو په ایمان وروړي، لیکن کله چې نبی علیہ السلام راغی دې د نبی علیہ السلام په باره کې د دوی چې کوم کتاب او تحریف باندې انجیل او د نبی علیہ السلام د نبوت نه انکار، نو الله پاک په دې باندې دا عذاب نازل کړ چې دې په خپل منځ کې دشمنان کړ. بیا الله جل شانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت ذکر کړي چې دا پیغمبر به تاسو ته راولې چې دې هغه مسائل تاسو ته بیانوي چې تاسو کتاب تورات انجیل زبور کې دي او تاسو پټ کړی دي. حق مسئلے پټول د نبی علیہ السلام صفاتونه پټول د تورات د احکامات چې باغې باندې عمل پکار هغه بیانول پکار هغه دی پټ کړ. انجیل کې مسئلے پټ کړی نو نبی علیہ السلام الله پاک راولې چې دا پیغمبر راځي تاسو ته هغه مسئلے بیانې چې تاسو هغه پټ کړی. بل دې پیغمبر علیہ السلام ته کتاب او قرآن مجید، بل دې پیغمبر علیہ السلام ته قوت ورکړ چې هغه نور او رڼا او کتاب متور چې هغه هدایت استاسو ته پات پدې کتاب او د دې نبی علیہ السلام په تابعداري کې تاسو د کېرونه د ګناہونو نه د کفر نه او د جهالت را اوزه او هدایت تا رڼا تا امن تا اسلام تا سلامتیا تا تاسو راشي. دغه اسلام کې امن او په کفر کې ظلم، اسلام کې رڼا او کفر تیار ده، اسلام عدل او کفر ظلم. الله پاک فرمایي دا پیغمبر علیہ السلام تاسو تراغي دلته کتاب ورکو چې باغی کې تاسو د پیارو نوځي رڼا او دې پیغمبر علیہ السلام په تاسو ته نه غلار هغه نه غلار چې هغه تاسو پریږدي ځکه د نبی علیہ السلام نه وړاندې او دې خلکو نه غلار پریږدي دا پیغمبر علیہ السلام راغی تاسو ته باندې نه غلار نه غلار یووي او کګی لار دی نو گمراهی لار دی او د هدایت لار یووي.
د جنت د تلو یوه لاره دا چې د نبي علیه السلام د تابعدارۍ لاره او د جنت نه د خطا کېدو لارې ډېرې هغې کې د شیطان لاره د کافرانو لاره د بوتانو لاره د کافرانو د سردارانو لاره نو د ګمراهۍ لارې ډېرې دي او د هدایت لاره یوه ده هغه د هدایت او د رڼا لاره هغه د قرآن لاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ لاره هغه د جنت لاره او کومې لارې چې تاسو اختیار کړي دي کافرانو د نبي علیه السلام د دشمنۍ د الله پاک د دشمنۍ او د مخالفت هغه لارې د جهنم دي نو هغې نه به تاسو د پیغمبر راړئ د جنت لارې الله جل شانه فرمایي ومن الذين قالوا او باجدا خلقنا چې هغوی وایي انا نصارى یقینا عیسایان د عیسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام د دین مددګارو اخذنا میثاقهم من واخیستل د دوی نه وعده فنسوا پس دوی هېره کړه حظا مما ذکروا به حصه هغه چې په هغې باندې دې ته نصیحت ملو شوی د نبي علیه السلام د نبوت فاغینا بینهم العداوة پس من واچو په مابین د دې خلکو کې دشمني والبغضاء او بغض الى يوم القيامة تر د قیامت پورې دې درې ډلې شوې وسوف ينبئهم الله وزد چې الله پاک دوی ته خبرداری ورکړي بما كانوا يصنعون هغه کارونه چې دوی یې کوي یا اهل الكتاب اے اهل کتاب وقد جاءكم رسولنا فتحقیق سر راغلی تاسو زمونږ پیغمبر نبی علیہ السلام یبین لکم دیب بیانی تاسو کثیرا مما کنتم دی هغه مسائل چې تاسو وایي تخفون تاسو پټول من الكتاب د کتاب نه تاسو په کتاب کې کوم مسئلې تاسو پټولي هغه د پیغمبر علیہ السلام تاسو بیانوي ويعفو عن كثير وبعض في دير مسائل قد جاءكم من الله فتحقيق سراغ تاسو الله پاک د طرفنا نور نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعتبار د نبوت سره نور او په اعتبار د ذات سره انسان د بشر ځکه دا نبوت د الله نور نبی علیہ السلام ته ورکړي او نور په نبی علیہ السلام د الله بندرې د آمنی او د حضرت عبدالله سے زوید انسان هم دي او نور هم دي دا سند چې دا بعض خلک وی نبی علیہ السلام نور دي او وی بشر نه دي لکه بریلیان چې بشر نه شو آمنو عبدالله سے دنیا پر پلان څنګه شو ځکه د انسان پلان انسان چې دی نور شو او بشر نشو نو بیا هم انسان پاتې نشو حالانکه الله پاک انسان ته کمال ورکړی دی او فرشتو باندې فرشتي نور نه جوړي دي او د انسان مقام د دې اوچت دی نو نور په معنا د نبوت لحاظ سره نور او د ذات په لحاظ سره بشر وکتاب مبین کتاب کار یهدی بالله ہدایت کی دا پیغمبر علیہ السلام دے ہدایت کی بجے کتاب سر اللہ من هغه چات اتبع رضوان کتابداری کی درزا مندید اللہ دپارا سبل السلام دلار د سلامتیا اللہ یہ بنے غلا روانی دے کتاب دور ویخرجهم من الظلمات وباس اللہ پاک دیلرا من الظلمات تیارونا الى النور راناتا تیارو کفر او نور اسلام باذنی فقل ارادہ باندې ويهديهم الى صراط مستقيم او الله پاک ہدایت کی تدنی ملاد واخر